دوم ازم کې لاندې طبقه کې دا غته دې چې کوم زینو کې د کافرانو روحونه به جمع کیږي. په دې باندې بیا د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا دوم ازم کې لاندې چې دین یو دفتر دی چې کوم دفتر کې د کافرانو روحونه جمع کیږي او دې روحونو سره د اعمالو رجستر چې دین هغه مخده کیږي. وما ادراک وسلم دتا تا زمان نبی ما سجین چې سجین څه شین کتاب دفتر دې مرقوم چې پاګې باندې مهر لګېدلې دې. ابن کثیر لیکي چې دا کتاب مرقوم چې دین لیس تفسیرا لقول وما ادراک ما سجین دا دغه تفسیر نشي کېده ځکه سجین مکان دین لہذا مکان تفسیر چې دینو کتاب سره نه دی صحیح. حال به په صورت کې صحیح کېدی چې کله کتاب مان د مکتب شيخه او مکتب چې دینو دفتر ته لیکيږي. امام بغوی رحمه الله فرمایي چې دا کتاب مرقوم چې دینو دا د کتاب الفجار بیان دی. ویل یومئذ للمکذبین پورا تباہی بھئی پدا غیر ازی لپارت تکذیب کوونکو الذین دا کسان یکذبون بیوم الدین چې دو تکذیب کې درځي د جزاء وما یکذب به الا کل معتد اثیم او تکذیب نه کوي د غیر ازی مگر هر تجاوز کوونکې ګناګار. ګناونه په دوه قسم دي. یو قسم ګناونه هغه دي چې هغه متعدی وي خان په خپل هم ګناګار او نور له دعوت د ګناه ورکاو نو معتدین کې دغه ته اشاره ده او اثیمن کې اشاره ده خبره ته چې په خپل ګناګار او بعض علما لیکي چې معتدین اثیمن فعلی ګناګار او د حلال او د حرام په درمیان کې تمیز نه کول هغه ته بیا معتدین ویل کیږي. او اثیمن چې نو قولی ګناګار حرام او حلال اقوالو په درمیان کې فرق نه کول. معتدین ګناګار چې حلال او حرام افعالو په درمیان کې فرق نه کو. اثیما ګناګار چې اقوالو کې د حرام او د حلالو فرق نه کوي. په دغه وجه قران ته اساطیر الاولین ویخه کلا چې تلاوت کیږي په باندې د رهنمایي د پاره چې ګنا نه بار راوځي آیاتونه زمغه آیاتونه د قران نو دی وی دا کسی دي دروغو د مخکنو خلقو کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. دا زجر د کافر ته چې قران ته د قصو کتاب وایي او یا علت بیانېږي چې دومره لوی کتاب ته د قصو کتاب ولې وایي وجدا چې زنګ راغلی ښه د پزړه باندې هر کله چې اوس په ایمان زنګ ولګي نا کمزوري شي کنه نبی هغه حفاظت نشي کولای. دا رنګ اسلامانه زنګ راغلی دی په دغه وجه اوس دا زړه د حفاظت نشي کولای چې اندامونه د جهنم نه بچ کی. کله الله فرمایي هیڅ ردا سینه ده بلکې زنګ راوسته دي ا ګناهونو چې کوم ګناهونه دوکې. علما لیکي چې رانا چې ده کنه رانا دا معنی زنګ راځي او کله کله مان د غلبي هم راځي خان غلبي لکه عرب وی چرانت الحمر على عقل شاربه شراب چې ده غلبه راوستان دستون کی سکون کی په عقل باندې چې څوک شراب سکي دا په عقل غلبه راوسته
हदीस की राजी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन्नल अब्द इज़ा अज़नब ज़ंबन कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बिही, कला چې یو بنده ګناه وکي دغه پزړه باندې چې دین تور ټکه ولګي فإن تاب کده توبه وباسي منها داغنا سقل قلبه، نو اگر اجمال شي هغه نقطه چې دین هغه لري شي. وإن زادت فذلك قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اب یو روایت کې راځي حتا یعلو قلبه، کله چې دې بل ګناو کې دا نقطه زیاتیږي. دلیل دې په خبره باندې چې هر ګناه پسې توبه پکار ده چې هغه نقطې ختمي. دا حدیث ابن کثیر لیکن ترمذی کوم دا حدیث نسائی کوم دي. اول حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سلور سيزونه دي چې داغه په ځمانه سره باندې زنګ لګي ښه پای کولم باندې دا چې ته جاهل سره جنگيږي، جاهل سره لیوانه دي تو سره جنگيږي. او دویم دا زیات ګناهونه کول، او دریم زنانو سره زیات کې ناستل، خبرې اترې کول، داغو پرای باندې عمل کول، او سلم دا مالدار خلکو سره کې ناستل. دا سلور اسباب دي چې دی په جواني پسلمانه زنګ لګي ښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنګ د ختمولو د باره دو امور بیان کړی دي. یو کثرت سره موت یادول، او دویم د قران تلاوت کول. دې سره زنګ ختميږي ښه. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. على قلوبهم مرکز د ایمان چې دین واغ زړه دی، زړه متاثر شوی دی. زړه هر کله چې زړه باندې زنګ راغی نور اندامونو باندې په خپل زنګ راغی ښه. نور اندامونو کې خو بیداری زړه راوړي. کله چې زړه کې یره پیدا شي نور اندامونو هم ویری، او کله چې زړه بیکار شي نور اندامونو هم بیکار شي. ما کان یکسبون عملنا چې دوه همیشه کوي بد اعمال مراد دي کوم. کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دلته کلا باندې حقا دي یقینا بشک دا کافران ان ربهم ان رؤیت ربهم د کترو د رب خپلنا یومئذ بدغ رضا لمحجوبون. خامخا دوبا په پرده کې کړی شي، دوبا د الله د لیدلو نه چې دې منع کړی شي. دا مزید تخویف دی ښه چې دا کافران او دا تاجران پر ورځ د قیامت به د الله د کتونه محرومي ښه، د الله د دیدار نه محرومي. دا هم لوی عذاب دی ښه چې خپل رب ونکته. امام مالک رحمه الله د امام شافعی رحمه الله قول ابن کثیر نقل کړي. د دې آیت کریمه نه دا خبره ثابتېږي چې مؤمنان په ورځ د قیامت د الله دیدار کوي ښه. کچرتا د مؤمنانو دیدار پر ورځ د قیامت ني بیا خو د تخصیص سو جشوا چې الله فرمایي دا کافران با په پرده کې وي. معلومیږي چې مؤمنان په پرده کې نه ګر، مؤمنان با خپل رب ګوري. او بیا په دیدار د الله باندې چې کوم احادیث دي هغه احادیث چې دین هغه متواتر المعنا دي، داګه معنا چې دین هغه په تواتر سره راغلي ده. دا بیا رد په معتزله باندې چې هغه د الله د دیدار انکار کوي، او انکار چاغو کوي نو تعویلن کیخه حقیقتا انکار نه کوي. قران کې چې کوم آیاتونه دي چاغې نه رؤیت د الله تعالی ثابتېږي نو پای کې هغه تعویل کوي. دلته کې اهل سنت والجماعت فرمایي عن ربهم، عن رؤیت ربهم. معتزله وی عن رحمت ربهم. نو خبرې د دیدار نه واړو نه دا تعویل د دوی صحیح نه دی ښا، دا تعویل د دوی باطل دی.
ځکه حجاب چې دین په مقام د نظر کې استعماليږي په نظر کې نو ته څنګه دوی دلته کې وایي چې ان رحمت ربهم حجاب کو په ځای د رحمت کې نه استعماليږي حجاب په مقام د رحمت کې نه استعماليږي بلکې حجاب په مقام د نظر کې استعماليږي اهل سنت والجماعت فرمایي دیدار د الله په دنیا کې ممکن دی په آخرت کې هم ممکن وي دنیا کې واقع شوی نه دی په آخرت کې واقع کیږي ثم انهم لصال الجحیم بیا با یقینا دا کافران خامخا داخليږي ورته بیا به ویل شي دوته هاذ الذی دا عذاب دې کنتم به تکذبون چې تاسو په دنیا کې دې تکذیب کوو کلا ان کتاب الابرار لفی علیین مخی تخویف په کتاب الفجار سره اوس الله بشارت ورکی په کتاب الابرار سره مخی الله لس احوال ذکر کړل دلته کوم الله لس احوال ذکر کړي د بشارت کلا یقینا بشکا ملامه د نیکانو دا وخا مخاوی په علیین کې علیین چې دا د علو نه مشتق دي الکی بلندای ته دا سي دفتر دی چې په بلندای کې دی بلندای کې څه کوي چې دې کې داخل روحونه دي چې هغه بلند خلق دي مؤمنان خلق دي ابرار ورته لیکيږي او بیا مظهری لیکي چې علیین جمع ده او دا جمع په شان د 20 ده لکه 20 او 20 راځي خدای علیین دا جمع ده چې دی واحد نشتی خان د کې مذکر او مؤنث دواړه برابر دي او دا جمع وي او مخکې سجین چې دی نو هغه واحد ویلو اشاره ده خبرې ته چې علیین دا جمع وي د کوشادګي او د فراحي په وجبان دي چې دا کلاو دفتر دی کلاو زکات دي کې د مؤمنانو روحونه دي او سجین چې دین هغه تنگ دفتر دی تنگ هغه تنگوالی کی اشاره یو خو تنگوالی توم د بل چې دینو تیری توم دخه او دا دفتر چې دینو عرش ته نږدې دی ښا چې دې کې د مؤمنانو روحونه دي او یوازې روحونه نه دي بلکې د مؤمنانو اعمال ملته کې جمع دي تاسو اورئ دا سرګن دلیل نه په خبره باندې چې روحونه د قبر ته نه واپس کی الله الته کې فیمسک التی ویل دي دا غي جواب څوک نشي راکوله الله فیمسک التی ویل دي الله روحونه یې ساري دې بدن ته الله نه واپس کی او روحونه چرته دي علیین ته دي او علیین چې دا د جنت په نومونو کې مستقل نوم دی لہذا کوم روحونه چې علیین کې دا په جنت کې دي او پاتې شو خبره چې خبر کې عذاب دی او نعمت دی نو دا د دې جسیم او دا روح یو بل سره تعلق دی ښا دا تعلق په جمانه کافر په عذاب کافر چې دی په قبر کې عذاب قبر محسوسي او مؤمن چې دی په قبر کې خوشحالي محسوسي ښا دا رحمت ته تعلق دی دا تعلق په جمانه عذاب قبر هم دی او دا غرانګي نعمتونه د قبر هم دي کلا ان کتاب الابرار لفی علیین یقینا عمل نامه د نیکانو دا په علیین کې وي وما ادراک ما علیون زمان نبی سعید هم دې تا د علیون څه شه دي اصل مقصد عظمت ته ښه چې دا ډیر لوی زی دی کتاب دفتر دې مرقوم لیکل شوی دا خبره پاګی لیکل شوی ده شدید ته د روح نیکانو روحونه زی نیکانو دا ابرار روحونه بزی یشهده المقربون حاضری کی آگے تام المقربون مقرب خلق اکثر علماء کی چې مراد دینه فرشتي دي فرشتي او حاضرین مراد چې داغو نگرانی ده
په دې دفتر باندې نگرانی چې نو د مقرب فرشتو ده معنا دا چې د عام ملائکم نگرانی نه ده وجدا چې دلته کې روحونه د ابرار دي د نیکانو خلکو نو الله د دې د نگرانی د پاره مقرب فرشتي مقرر کړی یو قول دی چې په دې روحونه باندې د مؤمنانو او په دې عمل نامو باندې هغه مقرب فرشتي چې د نگرانی کوي او دویم قول دی چې المقربون مراد د نیکانو خلق روحونه دي د نیکانو خلق روحونه چې د دفتر ته حاضرېږي او دا مو اعمال ان الابرار لفی نعیم یقینا وی باندې کان خلق بنه متونو کې الله راي کې په تختونو بناسوي ينظرون ګوري والله تا دام دلیل په خبرام چې د الله دیدار به پرز د قیامت ښه دا بیا تقابل دی کافرانو بارک الله فرمایل یوم ذل محجوبون او با په پرده کې د الله د کتونه او دلته کې مؤمنان ينظرون دو وګوري الله تعالی ينظرون فعل او فاعل مفعول به چې د هغه تامیما حذف کړي دي الله ته وګوري د الله نعمتونو ته وګوري جنتونو ته وګوري رنگارنگ نعمتونه ویم تعرفو فی وجوههم نظرة النعیم تب پیجنی داو په مخونو کې نظرة النعیم تازګي د نعمتونو او خاص کر دلته کې نظرة راغی خام سورۃ قیامت کې وجوه څنګه ولته کې ناظرة راغلی وکنه الی ربها ناظرة التم ناظرة راغلی دا ناظرة چې دی روان د تازګي راځي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نظر الله عمران سمع منا شيئا یا نظر الله عمران الله دې داغه چهره تر او تازه ساتي چې هغه زما حدیث ووري تخفیفنم دې تشدیدنم دې ښه نظرم دې او نظرم دې ښه قران کې نظر تر راغله دې او ناظره راغله دې یعنی مخفف راغله چې کوم نعمتونه دوی ملاويږي دا نعمتونو تازګي چې دین هغه به دوی په چهرو ښکاریږي یو تن چې دنیا کې خوشاله وي نو دا خوشاله هغه آثار په چهره ښکاریږي زمان نبی ته په جنې فی وجوههم د دوی په مخونو کې نظرة النعیم تازګي د نعمتونو یسقون من رحیق مختوم سکولیکی کی با پدو ماندی د خالص شرابنا رحیق مانا خالص شراب داز شراب مختوم ان چپاگی با مہر لگی دلی مہر با لگی دلی مانا دا چی بالکل تازه بی خان زمانو بنی پراتا بالکل تازه بورتا ملاوی گی دویم قول ابن مسعود سے بھی هغه فرمایي چې مختومن رحیق مختومن تر اخره پوری بس کیخه دنیا کې وو تن شراب کسکی یو ګټو کې دو ګټو کې نه بیا ته اړو ټکی ځکه دنیا شراب دی خراب د اخرت شراب بداسنی تر اخره پوری بس کی اخري ګټ بوم کوي ختامه مسکن مہر داګه چې هغه به د مشک وی خان مشک یو معنی دا چې ختام معنی مہر دی یا ختام په معنی د اخري ګټ شراب نورستو چې اخري ګټ کوي هغه شراب چې هغه به د مشک نه جوړ وي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون الله فرمایي پدې کې د رغبت کی رغبت کوونکې وفي ذلك پدې نعمتونو د جنت الله فرمایي حرص دیو کې حرص کوونکې فليتنافس شدید حرص ته لګي معلومه ده چې د جنت د نعمتونو حرص کول دا جایز عمل دی او قرآنی طریقه دا د قرآن حکم دی
لیکن د دنیا د نعمتونو حرص کول هغه جایز نه دی. ومزاجه ګډون د هغې به وي من تسنیم، د تسنیم نه. تسنیم څه شی دی؟ الله فرمایي عینا چشمه دا یشرب بها المقربون، چسکی بعد هغې نه مقرب خلق. مفسرین لیکي چې تسنیم هغه چشمه ده چې دا به په هوا کې رواني ښه هوا کې. دنیا کې داسې چشمه نشته چې هغه په هوا کې رواني، په هوا کې به دا رواني او بوچت ځای کې وي. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. دا اوس الله زجر ورکوي خلکو ته چې دنیا کې مسلمانانو سره د غربت په وجه باندې استهزاء کیخه او مذاق وسره کوي. دا کافرانو چې مسلمانانو سره به استهزاء کوله، خندا به کوله، وجه سوا وجه دا چې مسلمانانو خو په دې باندې عمل کوي. فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، او به حرص کوي چې موږ د آخرت ملاو شي. ظاهر چې آخرت غواړو نو دنیا و پرې دی کنه، په یو کاټې کې خود دوری نه ځيږي چې دنیا مو غواړي آخرت مو غواړي. صحابه کرام بد الله نه آخرت غوښته نو پتا کومه داوود د دنیا زندگی چې دی نه به د غربت زندگی و. خوراک به د خوراک پشان نو، لباس به د لباس پشان نو، مکان به د مکان پشان نو خن. نو کافرانو به دي صحابه سره دي نام سره استهزاء کوله، ټوکې به کولې. الله فرمایي یقینا کسان چې جرم کړی دي اول الله تمهید کې خو چې اجرمو، بیا دې تفسیر کې ښه یضحکون رمنه جرم، یتغامزون دویم جرم، فقیهین دریم جرم، لزوالون سلور جرمونه. یقینا کسان چې جرم کړي کانو من الذین آمنوا یضحکون، مؤمنانو سره ودو په دنیا کې ټوکې کولې. کانو من الذین آمنوا، بعض علماء لیکي چې مراد دې نه عمار دی رضی الله تعالی، عمار ابن یاسر غریب صحابی، عبد الله مسعود غریب صحابی، صہیب، بلال، سلمان فارسی. دې صحابو سره ما کافرانو استهزاء کوله، ټوکې به کولی. یضحکون خندا ته لیکيږي چې هغه سره غاښونه ښکار شي او بیا زړه سره هم غافل شي. دا لومبنه جرم دی د کافرانو چې مؤمنانو سره خندا کیخه. ته چې چا سره خندا کوي نو ولې خندا کوي؟ په دې خندا کوي چې هغه غریب دی، نو غریب کېدی خو توم شي، کېدی شي توم غریب شي، الله هغه مالدار کی. دا مالداری اور غربت دا خو ستا په اختیار کې نه دی. الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر، الله قرآن کې فرمایي دا خدای الله خو خدای چاله فراخ رزق ورکی او چا باندې رزق تنګي. نو ته خو د دې فقر نه د دې غربت نه چې په امن نه، دا فقر او غربت خو په تام راتلی شي، نو ته ولې ځان محفوظ ګڼې د دې نه؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، او کله چې دو تیریږي په دې مؤمنانو یتغامزون، یو بل ته اشاره کوي. دا دویم جرم دی. یتغامزون باب تفاعل دی ښه، یو بل ته اشاره کوي چې دا ګوره د جنت ټیکداران روان دي، دا د جنت وارثان دي. دوی چې موږ په جنت کې چې د حور سره وعده کوو. الله اکبر. د دنیا حال د دوی دا دی چې په خېټو ګټې تړي او کورونه دادي چې پای کې څوک پاتې کېدی نشي، نارمه پکې لګي، باران پکې وريږي، د دوی بسترې چې هغه د رهایش نه دي. دا خبرې د استهزاء وي، هم مؤمنانو سره به د کافرانو استهزاء کوله. تاسو اورئ معنی دا چې د دنیا حال خراب دی نو آخرت به هم برباد وي. کافرانو بداوي چې زموږ د دنیا حال خدای نو آخرت به هم زموږ خکی.
الان کې قانون دا دی چې د دنیا په غمونو کې د آخرت خوشحالي پرته ده. دنیا کې چې څومره غمونه پتا راځي، د دنیا په فقر کې د آخرت مالداري پرته ده. د دنیا په مرزونو کې د آخرت صحت پروت دی. لہذا د دنیا په خوشحالو کې د آخرت غمونه پراته دي. د دنیا په مالدارۍ کې د آخرت فقر پروت دی. د دنیا په صحت کې د آخرت مرزونه پراته دي. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. او کله چې واپس شي دا کافران الی اهل مخبل کورونو ته، دو واپس شي فقیهین خوشحالی کوونکي. دا فقیهین چې دینو اسم فاعل دی ښا، معنی دا چې د مؤمنانو په استهزاء خوشحالیږي، د قیامت نه غافل دي. دلیل دی په خبره چې دا کافران په دنیا کې خوشاله دي نو په آخرت کې بجاړي ښا. رسو صورت روان دی وَإِذَا انقلبوا ناسنګ دی وَيَنقلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. ورپسې إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. دنیا کې خوشاله او ځکه آخرت برباد شو. د دنیا په غمونو کې د آخرت سرور دی او د دنیا په سرور کې د آخرت غمونه دي. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. او کله چې دا کافران دا مؤمنانو ګوري، قالوا ندو إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. یقینا دا مؤمنان دولاره خطا کوونکي دي، دولاره خطا کړي ده. لَضَالُّونَ مراد چې ده دا معنی دا چې د دنیا نقد مزي پریخي دي او د آخرت چې کوم ادهار نعمتونه دي داږي په طلب کې ناس دي ښا. هغه له هم پتا مرګ راځي، خاورو کې به خاورې کېږي، بیا به جنت ته ځي. نو نقد نعمتونه پریخي دي او د ادهار نعمتونو په طلب کې دي ښا. یا لزوالن مراد شرعي گمراهي ده چې دا کافران دي مؤمنان ته چې دا گمراهان دي، دا بی دین دي نعوذ بالله. وما ارسلوا عليهم حافظين. واو حالیه ده او حال دا چې نه دي لګلې شوی دا کافران علیهم په دې مؤمنانو باندې حافظین سوکې کوونکي. دا خو الله محافظین نه دي لګلې د مؤمنانو، دا د الله مقوله ده خام. د کافرانو د قول تردید دی. تصور یې کنه فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. قیامت قائم شو. الله فرمایي نن ورځ هغه کسان چې ایمان راوړل دي من الکفار کافرانو سره به یضحکون خندا کوي. او خندا وکړه کوي، خندا په هغه وخت کې کوي چې کله د کافرانو کې ور دن کېږي د لاندې نو دخلون وزي خان په عذاب کې مبتلای. لکه سورۃ الصافات آیت نمبر 31 کې دغه مضمون تیر شوی چې هر کله دا مؤمنان دا کافران د جهنم په خطرناک عذابونو کې وګوري، دا مؤمنان به سره خندا کوي. بیا ښه دې ته لکېږي سزا من جنس العمل. دنیا کې د خندا کولو په آخرت کې به تاسو سره خندا کوي. علی الارائک ينظرون. دنیا کې خو د مؤمنانو ژوندۍ خو د فقر و د غربت ژوندۍ و او د مسلمان د کافرانو ژوندۍ د خوشاله و. نو معاملہ با پرز د قیامت الټه شي. د مؤمنانو ژوندۍ به د خوشاله وي او د کافرانو ژوندۍ به د عذابونو وي. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ. نن رضا کسان چې ایمان راوړل دي کافرانو سره به خندا کوي، الله راي کې په تختونو بناسوي. د بادشاہ خندا چې وین دا ډیره خطرناکي ښه. الله راي کې په تختونو بناسوي د مؤمنان. ينظرون دو بګوري د کافرانو حالات ته، کافرانو ته بګوري چې عذاب کې به گرفتاري. یا ينظرون الله ته بګوري. هل سوّب الكفار ما كانوا يفعلون. استفهام تقریری دی او هل بمان قد دی ښه. یقینا بدله ملاوي دي چې کافرانو ته دا کارونه چې په دنیا کې کول
کارونه سو مومنانو سره استهزاء کول ټوکی کول امتیازات د صورت الله دی صورت کې بیان د تطفیف کو ادا نه کتاب الفجار او کتاب الابرار هم دی صورت کې بیان شنه د سجین او د علیین تذکرهم په دې صورت کې وشو بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت سورۃ انشقاق بغیر د اختلاف نه مکی صورت ته 83 نمبر صورت ده د صورت انفطار نه راسته نازل شوه ده تمام صورت مکی ده مدنی آیتونه د صورت کې نشته ده تمام صورت محکم ده منسوخ آیتونه هم د صورت کې نشته ده دا هغه صورت د چې دې کې سجده راغلي ده خان یو صورت نجم کې سجده او دویم دې صورت کې سجده ده نورم صورتونه شته چې پای کې سجدي شته ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې نماز خوتن منځ کو عتمی مز صلیتو ابو رافع فرمایي قال صليت مع ابي هريره العتمه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره ما د عتمی منځ کو نماز خوتن منځ دا سورته پکې وي به سجده وکړه ابو رافع فرمایي چې ما تاسو کوم دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه چې تا سجده ولې وکړه دا ابو هريره سے فرمایل چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې موس کړو دا صورت لوستله په موس کې سجده یې کړې و هغه نه رسو تر قیامت تر مرګ پورې به سجده کوم خان تر څو پورې چې ژوند دیم دا د بخاری او د مسلم روایت ته تفسیر منیر هم لیکي بیا رب د دې صورت ما قبل سره یو سو وجوه ده اول دا چې مخکنی صورت کې تخویف او زجر او متففین ته اوس دې صورت کې الله زجر او تخویف ورکې مکذبین ته دویم دا چې مخکنی صورت کې فرمایلی وی ذات علی آیاتنا دې صورت کې الله فرمایي وی ذا قرئ القرآن بلدا چې مخکنی صورت کې فرمایي انهم لسوال الجحیم دې صورت کې الله فرمایي یسلا سعیرا بلدا چې مخکنی صورت کې هم بشارت او دې صورت کې هم بشارت ده بیا داوود صورت اثبات د قیامت او فنا د عالم به بیانېږي او ترغیب ورکول کېږي د اعمال صالحو بیا خلاصه د صورت یو رکوع 25 آیتونه دي 107 د کلماتو تعداد ده او 440 د حروف تعداد ده آیت نمبر 1 نه تر آیت نمبر 5 پوری 15 احوال د قیامت با الله ذکر کین بیا آیت نمبر 6 کې بیانې کی دعوت او صورت یعنی ترغیب د اعمال صالحو بیا اور پسې بشارت به اصحاب القدح الصالحه پدری امور آیت نمبر 7 8 9 بیا 10 نوال 15 پوری تخویف بھئی بیا بیانی کی شواہد ثلاثام پا قیامت باندې آیت نمبر 16 نواخل تر آیت نمبر 19 پوری آیت نمبر 16 نا
تر آیت نمبر 19 پوری. بیا زجر او تخویف دین چې دا کافر ایمان نه راړي. آیت نمبر 20 نه تر آیت نمبر 24 پوری. بیا 25 کی مختصر بشارت ته. اذا السماء انشقت، پنځه احوال الله د قیامت بیانې. پای کړم باندې حال کله چې اسمان اوچوي یا اسمان اوچلېږي، دواړه معنی مفسرین کوي. وازنت لربها وحقت، او وګي خې د اسمان. امام زحیلی رحمه الله لکی وحبت الزحیلی یا وحبت الزحیلی، دا تفسیر دی تفسیر المنیر ورته لیکيږي. آئے کی لکی چې ازنت مان د استماعت ته، وازنت استماعت واطاعت اوامر ربها، وګي خیر حکم در رب خپل تا چې کله حکم کیږي. بیا ور بسیلی کی وحقت، او لایق شه دې د پاره لایق یا واجب. اللہ دی اسمان کی صلاحیت پیدا کر دے تابعدارائیں. لکه حامیم سجدہ کی ترشی دی کن قالتا آتینا طائعین. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، دویم حال. او کلا چیز مکا مدت راخ کلیشیم. راخ کلنا مراد چرے خالی کول لکھن. اللہ بد ازمکا خالقین د غرونو د مکاناتونو د سمندرونو او د اومدوم د کورونو نه چې کوم کافرانو جوړ کړی دي ځان په ګړولې. الله بل ځکه فرمایي فیزرها قال صفصف لا ترى فيها عوجا ولا امتا. د ازمکه بالله بالکل خالی کیخه یو ډاګ بشي او داسې بشي لکه سرمن راخ کلی شي ښه. والقت ما فيها وتخلت، او بغورځئ دا ځمکه ما هغه تمام مړي. ما فيها نه مراد چې مړي دي ښه. لکه رسو صورت راندې واخرجت الارض اسقالها، دا اسقال دا یو بوج دی پزمو کې باندې ښه. بوج په دې اعتبار دی چې الله دا امانت یې خېده. الله درون دی نو دا الله امانت هم درون دی کنه. دا پزمو کې باندې یو بوج وي ښه. والقت ما فيها وتخلت مراد مړي دي. والقت وبغورځي د ازمکا غمړي فيها چې په دې کې دي وتخلت او خالی بشي. ذمہواری به ختم شي ښه. دا لوی ذمہواری د پزما کې باندې. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي علم بنه زما د قبر نه وزمخه. ابن عمر روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټول نمخ کې زما وزم د قبر نه. بیا ور پسې زما امت وزي، بیا نور امتیان د قبرونو نه وزي. وازنت لربها وحقت، هغه کې دې ازمکه دا خپل رب حکم ته. وحقت اولائک شوی د دې د پاره الله دې ازمکه کې صلاحیت یې خېده چې تابعداري وکړي. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقین. شپږم آیات نه نهم آیات پورې الله ترغیب ورکړي د اعمال صالحو او بشارت ورکړي په درې امور خو. یا ایها الانسان، بعض علماء لیکي چې دا جزاء ده خو. مخکې چې اذا السماء انشقت وازنت، اذا راغله اذا شرطیه
یا ایها الانسان جزاء دم او دلته کې فا حذف دخن فیا ایها الانسان اذا السماء انشقت فیا ایها الانسان فتح القدیر لیکي خان امام شوکانی رحمه الله چې دا جزاء ده او انک کادح الى ربک قد فملاقیم دا جواب د ندا ده خان ځکه یا ایها الناس کې ندا وا یا ایها الانسان یا ایها الانسان اے انسان انک کادح یقینا ته مهنت کوونکې الى ربک خپل رب طرف ته کدهن په مهنت کولو فملاقیه نو هغه ته مخامخ شي یا ایو الانسان بعض علماء لیکي چې انسان نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او کادحن نه مراد چې دی دعوت دی تبلیغ دی د قران تدریس دی فملاقیه نه مراد ملاقات دی په دې اعتبار چې تا تمام د دې دعوت او تبلیغ فائدہ ملاوي شي خان چې تا ته به فائدہ ملایږي د دې دویم قول لا چې یا ایه الانسان انسان نه مراد جنس انسان دی خان جنس انسان هغه مسلمان دی او کافر دی انک کادح الی ربک کو مسلمان وینو داغه مهنت چې دی هغه د ایمان او د اسلام مهنت ته او که کافر وینو د کافر مهنت چې دی هغه د کفر دی او د بېمانه دی بهتر قول دا چې انسان نه مراد چې جنس انسان واغستې شي ښه ذکر بس الله بیا تقسیم کی د فریقینو فریق اول چې فاما من اوتی کتابه بیمینه او فریق ثانی چې دی واما من اوتی کتابه وراء ظهره دا تقسیم چې الله کینو دلیل دی په خبرام چې انسان نه مراد جنس انسان دی او کادحون چې صيغه د اسم فاعل ده فتح يفتح بابنا قدح يقدح مهنت او کوشش ته لګي دا سه مهنت او کوشش چې سړی په سر به لیکه ځکه مؤمن چې د جنت د حاصلولو لپاره مهنت کوي نو سر به لیکره تر مرګ پورې لګیا دې مسکې بلې ارته کافر دی ناغم تر مرګ پورې کفر کې مبتلا دی الی ربک الی د انتها د پاره معنا دا چې عمل د خیر او عمل د شر دا به تر څو پورې کوي تر مرګ پورې چې کله دا باندې مرګ راغی دا سلسله د سزا دا سلسله د اعمالو دا به ختم شي خان بیا مور پسې زندگی شروع کیږي د جزا او د سزا فملاقیه ته مخامخ کیدون کې هغه سره ضمیر رب تراجه دی ها رب ته مخامخ شي یا فملاقیه کی ضمیر چې دی نو دا عمل تراجه دی تبا خپل د عمل جزا او سزا سره مخامخ شي اما من اوتی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا یسیرا دغه اوس ترغیب دی بشارت دی رمانی فریق تم چې دا قطع چې دی نو صالح ده عمل صالح کون کې دا بیا تفصیل دی ته فملاقیه فاما من اوتی هر چې هغه کس چې هغه تور کړل شي عمل نامه دا بیمینه په خلاص زردا چې حساب وکړي چې هغه سره حساب آسان امام بخاری رحمه الله خپل په سند سره روایت نقل کړي ابن ابي مليكه د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ته چې عائشہ به یو حدیث وکړه یو حدیث به د پیغمبر واورید او په مطلب باندې په ونه شو تعارف وو ځواني بیا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوخه ایمان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع حدیث وی حدیث ده پیغمبر فرمایل من حسب عذب
چې چا سره حساب وکړې شو د تبا عذاب ملويږي. عائشہ فرمایي یا رسول الله قران کې والله فسوف يحاسب حسابا يسيرا او ته وایي عذب او قران کې الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس ذلك بحساب، دا حساب نه دی، دا صرف عرض دی. او چا سره چې مناقشه د حساب وشو عذب هغه ته بس عذاب به ملوي. مانه دا چې صرف عملنامه سرسری وګوري پانی واړي پای کی چې سلی کړی شي چې دا کار دی ولې کړ دې دا دی ولې کړ دې دا دی ولې کړ دې بیا خوده بچ کې دې نشي ښه. وینقلب الى اهله مسرورا، واپس بشي د خپل اهل ته خوشاله کړي شوی. اهل مراد د دنیا اهل لخوا چې دې په دنیا کې د مرګ په وجه باندې داغې نه جدا شو. بیا چې دیم فرض د قیامت الله دې یو ځای کوم مسلمانانو دې مسلمان دي یو قول دی. دیم قول چې الهه نه مراد اهل د جنت ته او دنیا کې دې هغه سره یو ځای قلبن او سره زړه لګیدل. یا اهله نه مراد د آدم علی السلام تمام بچی دي ځکه اصل اهل خدا وی دی کنه. اما من اوتیا او هر چې دا څوک چې ورکړي چې هغه عمل نامه دا ورا ظهره رسد د شاداغنه. اعتراض واردی کی چې سورۃ حاقہ کې هم ویلو بشماله او دلته کې الله فرمایي ورا ظهری دا تعارض دی. امام رازی رحمه الله فرمایي چې مختلف خلق به پر ورځ د قیامت چا ته عمل نامه په ګس لاس ملاويږي چا ته ورا ظهره ملاويږي. او دیمه توجیه ده چې عمل نامه ورته په ګس لاس ملاويږي خلاصونه رستو ترلې شي دي کنه شا طرف ته عمل نامه ورته په ګس لاس ملاوي شو ورا ظهره او رسول ورته عمل نامه ملاوي شو. او یا چې د پسینه کې به سوره وکړي شي او الله به د چهره نو ګوري او لاس ورستو را وخت کې شي عمل نامه ولا په ګس لاس ورکی. فسوف يدعو صبورا، عمل نامه چې ورته په ګس لاس ملاوي شو نو اوس به د هلاکت واړي ښه ځکه دا علامه د تباہی ده. زردا چې غواړي به د صبور الهلاکت، هلاکت نه مراد مرګ دی. ويسلا داخل بشيده سعيرا ورتيستا انه كان في عليه مسرورا. رمنه علت عذاب دیولی داخل شورتا وجدا چې د دنیا په کور کې خوشاله، مؤمنان د دنیا په کور کې نو خوشاله ځکه هغه د آخرت نه یریدل خان. یقینا مودین فی اهله خپل کور کې د دنیا مسرورا خوشاله انه ظن لن يحورا. دوی ملت انه ظن د دو ګمانو چې چری دی بنه ګرځي الله تعالی الله يحور الله يرجع. دا لغت د حبش دی خان. امام مقاتل لیکي چې لن يحور باندې لن يرجع د دو ګمان په دنیا کې دا چې دی الله ته نه واپس کیږي دی به خور سره خوري شي. مطلب دا چې منکر د قیامت خو يحور چې دی نو دا حبشي لفظ دی قران کې عجمي الفاظ ته دی خان او دا عجمي الفاظ چې دین علی سبیل الاشتراک دي خان. ان دا څه لفظ دی چې هغه عجمو کې استعماليږي په عربو کې استعماليږي خان. لن يحور عجمي لفظ دی حبشي لفظ دی باند واپسای. په دغه وجه تفسیری سمرقندی لیکي سلم جل صفحه 384 کې چې حبس چې دینو ارجع ته حر وي ها حر وان ارجع لکه دلته کې الله يحور الله يرجع دی کنه. بلا دا د لن يحور نفي ده. ان ربه بشک رب د چې کان به بصیرا دل را لیدون کې په دنیا کې د بدن د ذراتونو خبردار وخم. هغه ذرات چې کوم په قبر کې ریزه شي
فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق. شواهد د قیامت الله ذکر کین سلور سيزونو باندې الله قسم خوري. یو شفق دی، دویم لیل دی، دریم ما وسق او سرنم قمر. الله یې قسم دې زمام بالشفق پسوري د ماخام نس پسروالي د ماخام. شفق سروالي د ماخام. ابن اسیر لیکي چې شفق چې دا ازدادونه دي خان سروالي ته ویل کې او سپینوالي ته ویل کې. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بیا سپینواله اغسته دی ښا. هغه چې شفق نه مراد بیاض دی سپینواله. لیکن تفسیر حقی لیکن ويروى انه رجع عن هذا. امام سے دې قول رجوع کړي ده. صاحبین فرمایي چې شفق نه مراد سرواله د ما خام دی. امام مجاهد رحم الله فرمایي چې شفق نه مراد رڼا درځي ده سپینواله درځي. سمرقندی دا قول نقل کړي امام مجاهد سے. لیکن ابن جزیر رحمه الله لیکیم هذا ضعیف. دا قول د مجاهد چې دا ضعیف دی. والاول معروف بین الفقهاء. ورمنه قول چې شفق د ازدادونه دی یا سرواله مراد دی یا سپینواله مراد دی. دا قول چې د فقهاو په درمیان کې معروف دی. واللیل والله قسم دې زما په شپې و ما وسقام او هغه سيزونه چې شپې راجم کړم ماشومان بچی راجم کړل تاجران کور ترا واستل زمیدارم کور ترا واستل زکه تیار شو کنه. والقمر والله قسم دې زما په سپوږمۍ باندې عزت تسکا کړ چې پوره شي. سوال لسم سپوږمۍ لتركبن طبقا طبقا فما لهم لا يؤمنون. لتركبن پزمید با سره دی ښا پزمید با سره دا زمون قرات ته قرات د حفظ او دا صيغه چې دین بیا د جمع مذکر حاضر ده. آخر کې نونی تاکید راغله دي د سمعي اسماء باب نه. او خطاب چې دینو تمام انسانانو ته دي. لتركبن طبقا طبقا خامخام خيجه تاسو انسانانو د یو حال نرستو بل حال تام. نو طبقا طبقا مراد حالات د دنیا دي. چاول نماشوم بچي وي پیدا اسکل بیا د خلپوس شروع کړي دا بل طبق راغی بیا ودرې دی بیا ځوان شوی بیا بوډا شوی بیا درمانه مرګ راغی بیا قبر ته لاړې او قبر کې زندگی ستاسو تیرې د عالم برزخ او اخر دا چې آخرت کې نور حالات راغلي دي ته لکه طبقا طبقن. په دې صورت کې لتر کبنا په زمید با سره ده خطاب تمام انسانانو ته ده. دویم قول نه لتر کبن نه ده فتحه د با سره. دا قرات د حمزه او دا قرات د کسائی ده ښه معنی دا صيغه د واحد مذکر حاضر ده. او مراد دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده. او طبقا طبقن مراد حالات دي د دنیا چې زمان نبی پتا باندې به حالات راځي. اول مکه کی زندگی بیا د مدینی زندگی دا تکلیفونه په پتا باندې راځي. او یا طبقا طبقن مراد چې دیم خوشخبری ده د معراج د شپې. نو طبقن مراد چې دینو اسمان ندی چې توفره تخیجی پښپا د معراج کې خان نورم ډیر اقوال شته.
فما لهم لا يؤمنون استفهام انکاری سوچ لدی خلق لرا چې دوی ایمان نه راړي کله چې لوستل کېږي په دوی باندې قرآن لا یسجدون دو سجده نه کوي اعتراض واردېږي دا القرآن پورا قرآن دین خدا خبره ثابتېږي چې هر آیات د قرآن چې ولوستل شي نو سجده وکړي تصور ہے حالانکه خبره خدا سے نه ده مفسرین لیکي چې القرآن الف لام مهدی دي ښه مراد د دین سوال لس آیتونه د قرآن دي چې هغه آیتونه د سجدي ویل کېږي چې کله دعا غولوري بیا سجده نه کیږي دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی چې کله دا سوال لس آیتونه د قرآن ولوستل شي نو سجده تلاوت واجب ده ځکه آیت کریمه کې زجر دی به ترک سجده لا یسجدون الله زجر ورکي او زجر چې دی په ترک د وجوب په ترک د سنت نه ښه جمهور علما لیکي چې دا سجده تلاوت چې دی دا سنت ته واجب نه ده او دلیل پیش کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورۃ النجم ولستو سجده ورنکړه نو موږ احناف فرمایو چې فل فور سجده واجب نه ده موږ د دیني قاعده چې فورا واجب ده على تاخير کول شي رستوي کول شي ويره بینه او بیا سیده تلاوت چې دینو په قاری باندې واجب ده په سامي باندې واجب ده برابر خبره دا قصد دا ورېدو کړی دی او کنه دی کړی او آیات په اخلاص لوستل نه کوي اخلاص لوستل دي نو سجده تلاوت په واجب وي خان بل الذين كفروا بل کیا کسان چې کفر کړي دي یکذبون تکذیب کوي د قران الله په دې پاک سامان چې دوی جمع کوي مال جمع کوي پلوخو کې یا دعوت د نبی جمع کوي پسینو کې الله پاګي په دې فبشرهم تحکما زمان نبی زیر ورکه دوله په عذاب درناک الذين امنوا وعملوا الصالحات استثناء ده ما قبل استثناء منقطع ده الا ان لیکن کسان چې ایمان لري او د عمل کې د سنت مطابق لهم اجر غیر ممنون دوله ثواب ده به انتهام غیر ممنون غیر مقطوع ولا منقوص کټکیږي بنا همیشه به ښه او امنوا وعملوا الصالحات دا امنوا ماضی دا وعملوا الصالحات هم ماضی ده دا ماضی چې د مان د مضارع فکر کنه او یا چې دنو فی علم الله د دو ایمان او د اعمال صالحه چې علم د الله کې مقدر امتیازات د صورت دی صورت کې الله احوال مخصوصه بیان کړل د قیامت ادا غرنګي شواهد خاصه الله ذکر کړم بد صفات الله د منکرینو په دې صورت کې بیان کړل بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج دې صورت ته سورۃ البروج ویل کېږي ځکه لفظ د بروج راغل نیړو منی آیات کې مکی صورت دے بغیر د اختلاف نه د سورۃ الشمس نه رسته نازل شوه 27 نمبر سورت ته نه بکی مدنی آیت ونشته نه بکی منسوخ آیت ونشته بیا رمض د دې ماقبل سره په یوسو وجوه دي اول نه چې مخکنی سورت کې تخویف اخروی منکرین ته دی صورت کې الله تخویف دنیوي بیانوي او باغی بدری نمونی ذکر کړي اصحاب الاخدود آل فرعون او سمودیان دیم دا چې مخکنی صورت کې ترغیب د ایمانو په دې صورت کې الله د کافرو مبارک کې فرمایي چې ایمان خو پرېږده دا ظالمان مؤمنان راضیتونه ورکړي
او بیا تماشوم کی ښه اذم علیها قعود. بیا دعوت صورت تخویف دے منکرین قیامت ته. خلاصہ د صورت 22 آیاتونه دی اور کو او 109 د کلماتو تعداد دي او 465 د حروف تعداد دي. آیت نمبر 3 پوری اللہ شواہد ثلاثہ ذکر کیں په اثبات د قیامت باندې. بیا آیت نمبر 8 پوری مثال و بیانی تخویف دنیاوی د اصحاب الاخدود. بیانوں کی بیانی کی دعوت توحید. 10 کی بیانی کی تخویف اخروی. 11 کی بیا بیانی کی بشارت. بیا صفات بدولوہیت ذکر کی گئی 12 نہ 16 پوری. بیا با تخویف دنیاوی بیانی کی پاگی مانی ہو بیانی کی 2 نمونیم د فرعونیان ہو د سمودیان 17 نواخل 20 پوری. بیا آخری 2 آیاتونو کی آیت نمبر 21 آیت نمبر 22 کی صداقت د قرآن بیانی. والسماء ذات البروج. اللہ یہ قسم دے زما په اسمان باندې چې د غټو ستورو والا دی. دول ستوري الله پیدا کړ دي اسمان کې چاہے تا غټ غټ ستوري ویلې کی. ادم کولای چې بروج نه مراد منازل د قمر دي. دریم کولای چې مراد د دینه محلات د فرشتو دي کورونه د فرشتو چې هغه اسمانونو کې دي او د فرشتو پای کې رهائش ته او د الله عبادت کوي. ځکه قرآن کې الله بل ځکه لفظ د بروج ویل دی کنه ولو کنتم فی بروج مشیده. اگر چې تاسو یې په مضبوط محلاتو کې بیا هم په تاسو باندې مرګ راځي. والیوم الموعود. الله یې قسم دې زما په هغه ورځ باندې ورځ د قیامت چې داغه وعده کړی شوی ده. آسمانی کتابونو کې دغه رنګ د انبیاء په ذریعہ انسانانو سره وعده شوی ده چې دا ورځ د قیامت برازي. وشاهد و مشهود. الله یې قسم دې زما په شاهد باندې او قسم دې زما په مشهود باندې. دومره اقوال مفسرین لیکلي دي چې په کتو بستل شي. سی امام رازی رحمه الله لیکلي، سی امام قرطبی لیکلي دي، عاصم ابن جزی لیکلي التسهیل لعلوم التنزیل کې. درې اقوال تاسو ته ذکر کوم. یو قول دی چې شاهد نه مراد الله دی لیدونکو، او مشهود نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې د الله په نگرانی کې دی، د الله په حفاظت کې دی. دویم قول دی چې شاهد نه مراد محمد رسول الله دی، او مشهود نه مراد دغه امت دی. دریم قول دی چې شاهد نه مراد امت، مشهود نه مراد مخکنی امتیان دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم پرز د قیامت گواہی کوي، امت هم گواہی کوي کنه، په امت هم گواہی کیږي، په مخکنو امتیانو هم گواہی کیږي. قتل اصحاب الاخدود، الله یې هلاک کړل کندو والا. دا الله نمونه ذکر کې تخفیف دنیوی. اصحاب الاخدود نه مراد څوک دي؟
ځکه داسې واقعات چې دي نو هغه درې مشهوري دي. یو واقعه په یمن کې شوی و. د یمن ښار د چاګه ته نجران ویل کی. الته کوم مسلمانان مؤمنان سوزول شي. دمو واقعه چې په شام کې شوی و، درې واقعه په فارس کې شوی و. چونکه ابهام دې پدې کې الله وضاحت نه کړي. دیو جن مفسرین دا خبره بعض مفسرین مبهم پرې کړه. اصحاب الاخدود، اخدود مبدل منه ده او النار دا داغه بدل احتمال لخوا. مشهور دا چې مراد د دین زونواس بادشاہ ده. ظلم کړو مؤمنان ورته ورزول یا ور کی سوزول. النار دور والا ذات الوقود چې د خشاک والو ایزم علیها قعود. کله چې وو دا ور په خوا کې قعود الناس، دا قعود چې جمع د قائد ده. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. او دو باغ ظلمونو باندې چې کوم ظلمونه کول په مؤمنانو باندې شهود تماشا کوونکی. دا سي ظالمان دي الله ته ترسو موخله. دلیل دې په دې خبره چې کافر به ترس دی. کافر کې د انسانيت ترس نشتی. دا د انسانيت ناری چې دا کافران لګي دا صرف د خلو ناری دي. اصل مقصد چې داغو نسبت کول د اسلام ته چې دا اسلام چې دا وحشیانه مذهب دی. په دې کې jihad دی او په دې کې چې لاس کټ کول دی او په دې کې چې نو قاتل قصاصا وجلی. وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دا کافر بدل نه اخلي منهم د دې مؤمنانو نام الا يؤمنوا مگر په دې وجہ چې دوی ایمان راوړ دي په الله باندې چې غالب دي استایل شوی. جرم صرف دا چې کلمه ویلې ده بس. دا هر دور کې دا سی وی خادي دور کې هم ډیر کافران په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي. په شام کې، فلسطین کې، په کشمیر کې تاسو ګورئ نه ظلم صرف په دې چې ګیره ده. مسلمان دي جمعه روان دي دا په هر دور کې وي. الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. داود توحید او دی مومنان ایمان په الله ولې راوړ دي. وجدا چې داغه بادشاہي ده په دنیا کې، داغه بادشاہي ده په آخرت کې وو مې کنه. الذي الله چې خاص داغه په اختیار کې دا بادشاہي ده اسمانونو د زمکه او هغه دې په هر سمانه حاضر ناظر. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله تخفیف ورکیا غ ظالمانو ته چې مؤمنان تنګي او تخفیف چې ورکې په دوه طریقو. رمنه طریقہ فلهم عذاب جهنم او دویمه طریقہ ولهم عذاب الحریق. ان الذين يقيننا كسان فتن المؤمنين والمؤمنات چې تکلیف ورکې مؤمنو سره ته مؤمنو خذو ته. دلیل دې په خبره چې زونه واس بادشاہ لکه څنګه نارینه له تکلیف ورکاو داسې زنانو له تکلیف ورکاو. دته نه کتل چې دا کمزوري دي ټول سوزول تر دې پورې چې هغه ماشومان بچي هغه به سوزول خان. او فتنون مراد سوزول دي، قتل کول دي، پور کې سوزول دي. ثم لم يتوبوا بیا توبه نو باسي. مفسرین لیکي چې د الله کرم ته ګوره مخکې صورت کې ویلو کنه یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم. دا د الله کرم دی
कि जुनवास बादशाह तकरीबन 20,000 मोमिनान सजूल तरह से नौ करे खा अल्लाह गलत तरगीब द तोबे वर्की कि तोबो बस अल्लाह बद माफ की ज़का इस्लाम चिता कबूल गुनाह अल इस्लाम यहदिम मा कान क़ब्लहु मखनी गुनाहों खमाफ शल जुल्मुन टोल सुम्मा लम यतूबू बिया तौबा नो बासी दून पारे दे आजाब द जहन्नम और दून पारे दे आजाब सुजौन के हरीक सिफत मुशब्बाम आजाब सुजौन के इब्न कसीर लिखी चीते लिखी की सजा मिन जिनसिल अमल अमल इदा मोमिनान स्वजोल देवम द जहन्नम पूर क्यों स्वजोल शिखा इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात अल्लाह बिशारत वर्की मजलूम मुसलमानान होता परेशान की गए मान दी मजलूमियत की खैर दे ताउस तब जन्नत मिलावेगी पता का वजह इन्नल लज़ीना वेले देखा व इन्नल लज़ीना ने दे वेले वाह में दे रहा वड़े इशारा चिदा मुस्तकिल कलाम दे मखनी कलाम मने तफन दे यकीनना कसान चीमा निरावड़ दे पुजरुनु अमल की तो सुन्नत मुताबिक जवारिह हो दूल रदी बागुना चिबई की बालान दागिना वाले ज़ालिकल फौजुल कबीर दगला कामयाबी लुयाम इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद लसमयात के अल्लाह तखवीफ वर कड़ो आग तखवीफ सर मुतालिक अल्लाह तो सिफात दौलूहियत जिक्र की चिदा जुनवास बादशाह जुल्म के मोमिनान बांधे यौजात शता देखा इन बत्श रब्बिका लशदीद चिदा जलाली सिफात थी जलाली आत सिफात अल्लाह जिक्र कई पदे अतो सिफात के बाद जलाली सिफात थी चाहे कि तखवीफ और कुल जुनवास बादशाह ला और बास जमाली सिफात थी खा पाए कि अल्लाह बिशारत वर्की मजलूम मोमिनान होता यकीनन निवल दरबस्ता लशदीद उंडीर सख्ती बत्श मसदर दे बतशयब तुशो या बतशयब तिशो ज़रबाइज रुबाब नोम दे नसरायन सुरबाब नोम दे पमाना दे निवल राजी माना दा चिसंग दाजू नवास बादशाह मोमिनान निसी उर्ते गर्जेइन देम जान त बादशाह यो जुल्म कई पदमा ने ओली बादशाह दे चगब इंसाफ कई और देव जहन्नम तो गर्जेइन उलमा ने की चेन देखिए असल मकसद तखवीफ और कुल मक्के वाला होता छह मक्के वाला हो जुनवास बादशाह मुसलम कड़े मोमिनानो बांधे तास मुसलम कड़े मोमिनानो बांधे मुसलमानानो बांधे दागू अंजाम तबाही वास्ता सो अंजाम बम तबाही भी कर इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद जमहूर उलमा ने की युब्दिउ न मुराद युब्दिउल खल्क़ा और युईद न मुराद व युईदुहुम बेशक आजाद मने पैदाइश के तो मखलूक़ात दोबारा बम पैदाइश की के वतन दावी चीज़ नवास बादशाह जुल्म करे जमा खावरू की खावरिश सुख बेपुर तकी अल्लाह फरमाइल व युईदु अल्लाह बेपुर तकी दोबारा द कब्र न बेरा उबासी हूर तबे गर्जी इब्न अब्बास से फरमाई इन्नहु हुवा युब्दिउल अज़ाब फिद दुनिया सुम्मा युईदुहु अलैहिम फिल आखिरा दगा ज़ात तेम कि दूल्हे को दुनिया के अजाब वर कड़े हो दग अजाब बब आखिरत की दोबारा उम्र की वहुवल गफूरुल वदूद सेगी द मुबालगी दिखा दादो सिफात दी जमाली सिफात देखिए बिशारत दे मोमिनान होता आगे दे बखना का उनके अलवदूद उडेर मोहब्बत का उनके वदूद पमान द हबीब देखा मोहब्बत का उनके हबीब या मान द मुहिब शो
مومنانو سره محبت کوي ذل عرش المجید د عرش والا دی او لوی شان والا دی زمون په قرات کې مجید مرفوع دی وجدا چې د الله صفت دی مخکې صفاتونه د الله مرفوع دا مرفوع دی د حمزه او د کسائی او د عاصم په قرات کې چې دا مجرور دی ذل عرش المجید په دې صورت کې بیا دا صفت واقع شه د عرش عرش مجرور دا مجرور دی ښه فعال ډیر کون کې فعال صيغه د مبالغه ده خپل په اختیار سره کار کون کې خپل په اختیار سره په دنیا فنا راولي خپل په اختیار سره قیامت قائم کړي او زنواس بادشاہ له سزا ورکړي لما دا کار یریدو چې الله دا غیر اراده او کې انتا کا حدیث الجنود استفهام تقریری دی ای راغل دیتا ته حل مان د قد یقینا راغل دیتا ته خبر د لخرو الجنودی حدیث الجنودی دال جنودی مبدل منه دی فرعون او سمود چې بدل لې دته بدل باز ویل کی یقینا راغل دیتا ته خبر د لخرو د تباین چې فرعونانو او سمودیانو بل الذين كفروا في تكذيب بل ابتدائیه دي بلکې هغه کسان چې کفر کړي دي په تکذیبین په تکذیب کې اخته دي بل الذين كفروا مراد دي د مکی والا دي د مکی والا چې په تکذیب کې اخته دي د مخکنو قومونو په شان هغه تباشون دوبم تباکی والله من ورائهم محيط الله رسو ددونا من ورائهم یومان دا چې رسو ددونا احاطه کون کې د بدو باندې یو توجیه ده دغه توجیه ده چې من ورائهم هر طرف نه دا ازدادونه دي والله من ورائهم او الله رب العزت من ورائهم ددو د هر طرف نه محیط نه احاطه کون کې ده دا احاطه د الله چې دینو بلا کیفیت بلا کیف ده پدې الله خبردار دی چې الله په دوه باندې څنګه احاطه کوي بل هو قران مجید بلکې دا قران دی لوی شان والا فی لوح محفوظ په تختو محفوظو کې دی لوح محفوظ نو مراد هغه صحیفه دي چې کومي صحیفه لوح محفوظ کې موجود دي زمون په قرات کې چې دی قران مجید دی موصوف صفت او بعض قراتونو کې چې قرآن مجیدین دی بل هو قرآن مجیدین په اضافت سره دی زاد المسیر لیکي امتیازات د صورت الله دې صورت کې اصحاب الحدود تذکرہ وکړه اول د توبې ترغیب ورکو او ته صفات الله دې صورت کې ذکر کړه بعض جمالی او بعض جلالی بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب دی صورت طارق ویلے کی مکی دے بالاتفاق چھتیس نمبر صورت دے نزول اعتبار سرا دے صورت بلد نرستے تمام صورت محکم دے منسوخ آیاتونه پکې نشته دي بیا رحمت د دې قبر سره په اوسو وجوه دي اول دا چې مخکري صورت کې اثبات د قیامت شو اوس دې صورت کې بیان د مهلت دی الله مهلت ورکې منکرین قیامت ته دویم دا چې مخکنی صورت کې فرمایل و سماء ذات البروج دلته کې الله قسم خوري و سماء ذات الرج
بل چې مخکې اثبات د قیامت دی صورت کې الله فرمایي انه لقول فصل دا قیامت راتل دا غره الله فیصله ده داوا د صورت چې د مهلت ورکول کافرانو ته اخري آیت کې فمهل الکافرین امهلهم رویدا بیا خلاصه د صورت یو رکوع ده ولس آیاتونه دي کلمات تعداد چې دین واغه 61 دي او 239 د حروف تعداد دي بیا آیت نمبر 4 پر الله په دو سيزونو باندې قسم خوریم والسماء والطارق دا دو سيزونه دو مخلوقات او سلم آیات کې ذکر کیږي جواب قسم بیا نهم آیات کې ولسم آیات کې تخویف دی بیا یو لسم آیات نو اخلص ولسم آیات پوری بیا دو سيزونه باندې الله قسم خوري والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع تو جواب قسم بیانی کی دیا لسم آیات کی اور سربا ترغیب الى القرآن بھی اور بیا پین لسم آیات کی اور شپاڑسم آیات کی بزجر بھی وہ لسم آیات کی بیا بیانی کی دعوت و صورت فمهل الكافرین امهلهم رویدا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الله یہ قسم دے زما په اسمان باندې والطارق او قسم دے په طارق باندې طارق چې دین نصرین سرباب نے تنقیت رکو اسم فاعل لے آکس دے لے کی 4 سٹکے راچی خم پدا کا وجہ عرب چھ دے نو سٹکی تا مترقوی مترقتن مراد طارق نا آکس وی چاگا دے شپی راشی ملمہ پدا کا بنیاد بیا لاری توم طریق وی لے کی خم ځکه په دې باندې طارق روان دی کنه پلاری باندې دا کس روان دی او طارق کی چونکی معنی د پټوالی مشته دی دیو نه د شپې دا کس چې راځي نو د پټ راځي ښه دا بیا کس چې هغه اطلاع ورنکي ښه بغیر د اطلاع کور تر روان دي شپې امام بخاری رحم الله مستقل باب تړي کتاب العمره کې باب لا يترك اهله اذا بلغ المدینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې مدینه ته راورسید خو بیا هم د شپې کور ته نه راته ولې خلکو له تکلیف ورکړي دیو تن په ځمانه ټول کور بیا بیا آرام شي په دغه بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم منه کې چې د شپې بام کور ته نه ځي امام مسلم رحم الله مستقل باب تړلې دی باب کراهیت الطرق وهو الدخول ليلا د شپې کور ته تلل دا مکروه دي او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجاهد ته تارک ویلي دي ځکه مجاهد چې دین هغه د شپې کور ته راځي کنه او اطلاع ورکي او د شپې ځکه راځي چې درځي رات نه نشي دشمنانی وجنی پریک دینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه سے تاریخ متعلق فرمایي الا تارکا یترک بخیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې رات له خنه دي ما سوا دا مجاهد نه الا طارقا یترک بخیر چې د کور د شپې روان دي د ضرورت په وجبان دي ځکه د شپې تیاره ده درځي د رات نه نشي دا حدیث ابن کثیر لیکل دی
د مسند امام احمد ابن حنبل حدیث دی لیکن دا حدیث ضعیف دی ښا ځکه بدی کې سیار ابن حاتم دی پامن محدثینو جرح کړی دی والسماء الله یې قسم دې زما په اسمان باندې و طارق او قسم دې زما په شپې راتلون کې باندې شپې راتلون کې څه شه دي دې کې اجمال دی نور پسې الله دا اجمال ختمي خو په طریقه د تعظیم وما ادراک او سینم دیتا تا مت طارق چې طارق څه شه دي النجم الثاقب ستوره دې پړکیدون کې ځکه دیم د شپې راځي کنه الله په دې ستوري باندې زما قسم دین کل نفس لم علیها حافظ دا جواب قسم دی نشته ده په هیڅ نفس باندې مگر مقرر ده پاغه باندې حفاظت کوونکې حافظ مراد الله دی معنا هیڅ نفس داسې په دنیا کې نشته ده چې داغه محافظ نه لکه څنګه د دې ستوري محافظ الله دی داسې د هر نفس محافظ هم الله دی لکه څنګه د ستوري د ورځې او د شپې ښکاری داسې دا نفس دی نو دیم سوخ نو پیدا اوس د وجود په دنیا کې شته بیا به روښ شي په شان د ستوري قبر کې به پټ شي فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب دلائل الله ذکر کې په اسباد د قیامت باندې دې ته لیکي کې دلیل انفسی فلينظر الانسان نظر نه مراد نظر د عبرت ته خ چاګه ته فکر وې لیکي ځکه په سله کې من راغلي دي سوچ اور فکر دیو کې انسان میں مخلوقات د سشنه پیدا دي خلقا پیدا کړي شوی دي مما ان دافقن دوبونا چټو په هون کې دي دافق اسم فاعل دی ښا د نصریان سرباب نه یاد ضرب یضرباب نه خو مراد د انسان نه د آدم او بیبي حوا نه علاوه دي ښا د آدم علی السلام بیبي حوا چې د وبونه نه دي پیدا داونه علاوه تمام انسانان یا دافق معنی مدفوق دي ښا یا دافق معنی زی دفقن یخرجو چراوزی من بین الصلب والترائب صلب نمراد صلب د رجل او ترائب نمراد ترائب د مرئیم چراوزی من بین الصلب د سړی د ملانا او سینې د زنانه نه دا ترائب چنده تریبتن جمع ده ویلې کېږي د سینې اډو کې ته انه على رجعه لقادر بشک هغه الله د واپس کولو باندې لقادر قدرت درونکې دی لکه څنګه دی الله د نطفه نه پیدا کړی دی داسې دی پر ورځ د قیامت الله د قبر نه راوخ کوم شي یوم تبلى السرائر یاد کا غرض چخکاره بشی رازونه فما له نبوی د پاره من قوت طاقت ولا ناصر نو مددگار قوت نمراد ذاتی قوت چې د خپل سرایر پټ کی خان دا انسان او ناصر نمراد خارجي قوت چین چاغه سرایر چې کله ښکار شي نو داګه د پټولو د پاره د سره ما خارجي قوت نه چاغه استعمال کیم او هغه سرایر مراد دینو ګناونه دي ښا پټ ګناونه چاغه دې پټ کی والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع په دوه سيزونو باندې الله قسم خوري الله یې قسم دې زما په وریا زبان دي سمان مراد صحاب ذات الرجع ذات المطر دا سی وریا دي چې هغه د باران والدي نو ذات الرجع نه مراد باران شو یا سمان مراد اسمان دی
او ذات الرجع نه مراد شمس و قمر یا ستوري یا ملائک مراد دي یا نفور کونکي والارض او قسم دې زما پس مکه باندې ذات السبع چشلیدون کده چشلیږي او په دې کې مړې خوده کیږي یا شلیږي دي کې وبزي یا شلیږي او براو باسي یا شلیږي او دینه مادنیات راوځي انه لقول فصل ترغیب دو جواب قسم یقینا دا قران دا د فیصله کتاب دی او فیصله دا چې حق او باطل بدیو بن جدای دا به یو نیخه یا انه کی ضمیر راجع دوباره ژوند تا چې مخ ویل والا رجعه لقادر بدلته کې بیا فصل المراد چې دیم حق خبره واضحه خبره چې قیامت راتلون کې دي وما هو ونه دا قران بالحزل حزل کتاب د ټوکو حزل يحزلو سمعي اسمه باب ندم یا ضربه زرو باب نه حقیقت نه خلاف خبره انهم یکیدون کیدا واکید کیدا زجر یقینا دمکی والا یکیدون کیدا دوم د اسلام خلاف مکرونه کوي واکید کیدا امون چې دوله د مکر سزا ورکو فما هیر الکافرین امهلهم رویدا داود صورت مهلت ورکا زمانه بی کافرانو ته مهلت ورکا دولا رویدن لگ امهلهم رویدن صفت دے موصوفی حذف دے امحالا رویدن اول نے مهل چې دے باب تفعیل سره ویلو او بیا ور پسې امهلهم باب افعال سره وی دیتا تحسین لفظی ویل کیخه چې متکلم خپل په کلام کې د حسن پیدا کولو د پاره باب بدل کی او دې سره تسکینی قلب راضی ښه مخاطب متوجی کی او لذت اخلي د قران د الفاظونه مهلت ورکا دے کافرانو ته بدر پوری یا تر مرګ پوری امتیازات د صورت دې صورت کې الله نجم ثاقب بیان کو او دا غران کې د مای دافق تذکروم دې صورت کې وشو او د سلم او د طرائف تذکروم په دې صورت کې وشو بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سورة اعلام او سورة سبح هم دې ته ویل کېږي جمهور علما لیکي چې دا سورت مکی ده ښه ځکه بخاری کی روایت ته مصعب بن عمر او بلال عبد الله بن شریح نبینا صحابي چې عبد الله بن مکتوم دا صحابه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته په مکه کې څو سورتونه خول په سورتونو کې یو سورت دام دی دا د بخاری روایت ته معلومیږي چې دا سورت مکی دی ښه او بعض علما لیکي چې دا سورت مدني دی ځکه دې سورت کې الله د اختر تذکرہ کړی او صدقه فطر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى دې دوه آیاتونو کې الله د اختر تذکرہ کړی او د صدقه فطر دا هم مدني احکامات دیو جن بعض مفسرین لیکي چې دا سورت مدني دی او بعضی چې تمام سورت مکی دی خو ما سوا د دوه آیاتونو نه آیت نمبر 14 آیت نمبر 15 دا مدنی دي مخکنی صورت کې تخلیق تذکران دی صورت کې اوس استکمال د تخلیق دی بلنا چې مخکنی صورت کې اسبات د قیامت دی صورت کې الله دو مقاصد ذکر کړي چې یو توحید دی او دویم تزهید من الدنیا بیا داوا د صورت چې د توحید او تزهید من الدنیا خلاصه د صورت دی صورت کې او رکو نور لس آیاتونه دي کلمات تعداد چې نو 72 دي
حروف و تعداد چې دی نو 271 دی. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. رومنی آیت کې الله دعوت توحید ذکر کړي او حکم کوي چې الله پاکي وای، پاکي وای د نوم در رب ستا چې ډېر لوی دی. الذي خلق فسوى شپږ صفات الله ذکر کوي په مسلې د توحید باندې. الذي الله خلق فسوى خلق المخلوق كلها چې تمام مخلوقات پیدا کړی دي فسوا بیا برابر کړی دي. والذي الله قدر چې په اندازه کړی دی انسان نډیر دنګ دی نډیر مندرې دی ښه اندامونو الله تعالی برابر ور کړی دي. فهدا بیا ورته هدایت کړی دی سم لارې ورته خولې د جنت. سلور دلائل سلور صفات. والذي الله اخرج المرعى چې بوټي راوخ کې دي مرعى د سریدو بوټي چې پای کې انسانان خپل ساروي سري. فجعله بیا به ګرځي غسان بوس احواتور دغه انسان به هلاک شي کنه. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. رمنه نعمت الله ذکر کین زردا چې بیان به کوم پتا باندې فلا تنسى تميروان. حدیث کې راځي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وګدوګ د سورتونو نازل شول نو ډېر پریشان او چا سينما نه ییر شي. دغه انسان خو کمزور دی سو خرست بیا نسیان راشي سو خرست بیا یریږي. الله دا سورت راولېګو خصوصا د آیات سنقرئك فلا تنسى. زمان نبی مونږ بتامن اول خپل کتاب ته به نه یریږي ښه تانه با تر مرګ پورې نه یریږي. دا معجزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قران تیر شوی نو نور حافظانو نه په اخري عمر کې قران یریږي بیا ښه ځکه قران چې د محفوظ ساتل ګران دي متشابهات دي پکې الا ماشاء الله مگر هغه چې الله وغواړي. الله تعالی یری نو هغه به یریږي ښه نو ډیره ایسه د قران چې هغه منسوخ شو او ډیره یې رشوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دماغونه الله وښکنه ولی ځکه الله داغه نسخ وخته چې دا منسوخ شي. انه يعلم الجهر وما يخفى بشک هغه پیجنې ښکارا او پټ ونو یسرو کلیل یسرام. دویم نعمت ازمان نبی اسانو مونږ ته تعالی راسه لار اسانه اگر چې دا لار ګرانه ده د جنت لار دغه رنګ د الله دی یووالي دعوت ورکول دا لار دا ډیره ګرانه ده. د الله کتاب خلقو ته رسول الله ګران کار دی. الله یې مونږ بتاته دا آسان کو په دې پریشان کېږم. فذکر ان نفعت الذکر تسلی او ترغیب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. زمان نبی نصیحت کوام ان په معنا د قد ده یقینا ست نصیحت فایده ورکی مؤمنانو ته. سيذكر من يخشى عذر دا چې نصیحت به قبول کیا هغه سره چې هغه شرعاً یریږي. خشیت نه مراد شرعي خشیت ده فطری خشیت مراد نه ده. ځکه ابو جان کې اگر چې فطری خشیت موجود وو لیکن ان نه یریدل. ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تخويف او ډډه کې د دې نصیحت نه بدبخت سړی الذي هغه بدبخت چې هغه به داخليږي لوی ورته او بیا به نمري فيها ولا يحيا نه بجوندي عذابونو کې به گرفتاری. قد افلح من تزكى بشارت یقینا کامیاب شو هغه سره چې هغه نفس پاک لا اله الا الله سره وذكر اسم ربه او یادوینم در رب خپل فصل الله د مصبا بندو. صلی الله مراد مزد اختر دی او تزکا نه مراد چې دینو سرسایه ورکولی
یا صلی نه مراد پورا دین دی خان د پورا دین پابندو بل توسرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى تزهید من الدنیا بلکې غوړه کوي تاسو ژوند د دنیا او آخرت بهتر دی او باقی دی ان ذا فی الصحف الاولى دلیل نقلی یقینا دا مضمون د دې صورت موجود دی په صحیفو مخکنو کې چې ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام صحیفه وي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ سورۃ غاشیہ مکی سورت دی محکم صورت دی مخکنی صورت کې الله تزهید من الدنیا ورکو دی صورت کې اوس تخویف دی بیا دعوت صورت چې تخویف اور بشارت ته خلاصه د صورت مشتمل دی په یو رکوع 26 آیاتونه دي 92 د کلماتو تعداد دی 381 د حروف تعداد دی هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تخویف اخروی اللہ اور کی آیت نمبر 7 پوری پلس وجوه او هل مان د قد دی یقینا راغل لیتا تا خبر د غاشیه غاشیه لوی آفت پټون کې دا سي آفت چې هغه دنیا پټ کې خان مراد دین رات د قیامت دی وجوه ډیر مخونه به یومئذین په دغه راځي خاشعه عاجزه عامله مهنت کوونکی عامل ناصبه استړي دنیا کې مهنت کړه او استړي شله خو بیا تسلا نارن حامیه داخل بشي ورتم حامیتن گرم سخت گرم ورته داخل شي تو ګورنه دنیا کې يهود او نصارام ځان کړي ځان استړی کو خو بیا هم جهنم ته روان دي دا رنګ بدعتيان دي په دنیا کې ځان کړي ځان لړځي بیا جهنم ته وځي صحیح نه کده مسلمان چې هغه ځان کړي دی به جنت ته ځي تسقى من عين آنيه سکوله کېږي با په دو باندې د چشمه ګرمینا خټ کېدلی چشمه نو ګرم ورته د اخر شلو ګرمي وب بس کی ليس لهم نبوي دود پار طعام خوراک الا من زرع مگر غنیم زقوم لا يسمنون بطاقتور کی ولا يغني من جوع نبلغ ختمين وجوه يومئذ ناعمه بشارت دی په لاسو طریقو ډیر مخونه به په دغه راز نعمتن تر تازه لسایها راضیه التویل عامله ناسبه دلتویل سعیها د وجې د کوشش خپل ناراضیه رضا بوي کوشش نه مراد اصلاح د عقیده او اصلاح د عمل فی جنت عالیه پوچت جنت کی وي لا تسمعون باوری فيها پای کی لاغیتن بے فیدی خبرین فيها وی با پای کی عین جاریتن چشمہ جاری فيها وی په دې کې سرورن تختونام مرفوعتن چت کله شوی واقوابونو ګلاسونه موضوعتن خودل شوی وانا مارکو تکیاګانی وی مصفوفتن پسفونو کې وزرابیو قالینون وی مبسوطه خوار کړی شوی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ترغیب د دې سلورو صفاتو جزان کی صفات پیدا کړي یو صفت د انقیاد ده پشان د اوخ دویم صفت د نفع ده پشان د وریځ دریم صفت د استقامت ده پشان د استقامت وإلى الجبال كيف نصبت پشان د غر سرلم صفت د تواضع ده پشان د زمکه آیا دونو ګوري ل الابل او خانو تا کیف خلقت څنګه پیدا کړی شوی دی ویل السماء
او نګوري اسمان ته کیف رفعت څنګه اوچت کړی شوی دی ویل الجبال او دونو نګوري غرونو ته کیف نصبت څنګه ودرول شوی دی ویل الارض او زمکه ته کیف سطحت څنګه غړول شوی دا عاجزي ده بګي فذکر انما انت مذکر مسرد تبلیغ زمان نبی نصیحت کا یقینا ته نصیحت کوونکې لست علیهم بمسیطرن نه ته بدومانی ذمہ وار یا مقرر شوی الا من تولى دا استثناء د ذکر نه ده فذکر الا من تولى مگر هغه څوک چې مخې واړه وکفر کفر او کو فیعذبه الله العذاب الاکبر عذاب ور کې الله غل عذاب لین نه نه یا هم خاص مونږ ته واپس دي دوس بیا هم باندې حساب دي دو بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر سورۃ فجر مکی ده د سورۃ الليل نرسته نازل شوه دی لسم نمبر سورۃ ده مخکنی سورۃ کې تخویف دی کې بشارت ده بیا داوود سورۃ چې دینو تزهید من الدنیا بیا خلاصه د سورۃ کې چې دینو 10 آیتونه دی او رکوع ده 139 د کلماتو تعداد ده 597 د حروف تعداد ده والفجر الله تذکیر کې په 15 اوقاتو دې ته لیکيږي اوقات د تضرع دا عاجز اوقات الله یې قسم دې زما په سحر باندې هر سحر مراد دې یا د جمعې سحر مراد دې یا د محرم د یکم تاریخ ولومبنه سحر مراد دې یا د یوم النحر سحر مراد دې وليال عشر نو الله یې قسم دې زما په شپو لسو باندې در رمضان لومبنه عشره یا دویمه یا اخیری عشره یا اول عشر د محرم مراد والشفیع والوتر الله یې قسم دې زما په جفت باندې او په طاق باندې وللیل او قسم دې زما په شپې باندې ازایس کله چې روان شي حل فی ذلک حلف من قد یقینا په دې قسمونو کې قسمن پورا قسم دې لذي حجر لپاره دا قلمن حجر فمان د بندش ځکه انسان چې د عقل منکی کنه ګناهونه نه علم تر کیف آیاتونو ګوري ستارب څنګه کار کړي وادیانو سره ارم ذات العماد دو تکل عادیان وی او کله ورته ارم وی ښا ځکه ارم چې د نوح علی السلام نسیو دا د سام زیو ښا او د عادیانو نیکو ځکه د عادیانو پلار چې نو هغه عاصو او د عاص پلار چې دینو ارمو او ارم پلار چې دینو هغه سامو د سام پلار نوح علیہ السلام معلومیږي چې د عادیان سمودیان چې نوح علیہ السلام ته نږدې وخه کیف فعل ربک مراد د فعل رب نه چې د عذاب ولي ارم ذات العماد او ارم دستونو والا دا داود تشبیه د قد قامت ستونو سره التي قوم لم يخلق چني دې پیدا کړی شي په مثل لاغه فی البلاد په خارونو کې وسمود الذين وسموديان الذين كسان جابوا الصخره تراشکونی به ګټي بلوادي په غرونو کې وفرعون ذن او تعد وفرعون مخون والا هغه سره به لبه کولی سزاګانې به ور کولی یا حکومت د میخونو په شان مضبوطو الذين غفرون یان چې سرکشي کړي وا فل بلاد په خارونو کې فاکثروا نزيات کو فيها پای کې الفساد فساد مراد قتل غارت شرکیات فصب عليهم ربك صوت عذاب نازل شو په دوه معنی فصب عليهم نراو ورزونا په دوه معنی ربک استعرب صوت عذاب کوله د عذاب یقینا استعرب چې د مرصاد کې دي انتظارګه کې دي چې راتلون کې خلک سکی چې په دوه معنی کوله راو ورزي هر چې د انسان نظام مبتلا او کله چې مبتلا کې دي رب د فاکرمهم
فاکرمه اکرامیو کی ونعمه نعمت ولور کی نو دی وی رب اکرمنی زرب عزت من کړم واما اذا مبتلا هر کله چې دی مبتلا کی فقر فاقه کی او تن کی بدمانه رزق دد فیقولون دی وی رب اهاننی رب سپکړم کلا بل لا تکرمون الیتیم اسباب د عذاب هچره داسې نه دا بلکې تاسو عزت نه کوي د یتیم او تیزین ور کوي خلق لا په خوراک د مسکین وتاکلون التراث بالعلت او خره تاسو مال د میراث اکل لمن په یو خوراک یو نوړای کوي بس ختمه کوي وتحبون المال حبا جما ومن کوي تاسو مال سلام حبا جما حبا كثيرا کلا اذا دکت الارض دکن دکام هچره داسې نه د پکار کله چې اوټه کول شي زمکا پټه کولو اعتراض ورېږي چې کلام دلته کې دکن دکن چې مفعول مطلق دی مفعول مطلق چې کلام مکرر وي د دې عامل ناسبه او حذف کول واجب دي او دلته کې هو دکتی موجود دی جواب دا چې کلام مفعول مطلق مکرر وي عامل ناسبه په هغه وخت کې حذف کیږي چې کلام اغا فعل معلوم وي خان دلته کې دکته فعل مجهول دی وجاء ربك ورب شستار والملك فرشتي صفا صفا صفونو صفونو کې وجيء رب واستشي يوم اذن پدا غرضا بجحنم جهنم غړمبيږي با پسنځيرانو کې به تلل شوی وي او غټه غټه فرشتي به راکاږي دومره غټه فرشتي چې دا تمامه دنیا په مثل د دلس دنیاګانې نوري چې دا دغه فرشتي په نوک باندې کې دي نو دا تمامه دنیا به نخ کاری خم دومره غټه غټه فرشتي وي یوم اذن پتا غرض یتذکر الانسان وان له الذکر نصیحت به قبل انسان څنګه کې دي چې د لپاره نصیحت قبل اول یقول دیو یا لیتنی هاي افسوس دی مال را قدمت لحیاتی حیات نه مراد د اخرت حیات ته کاش چې مال یې وین خپل د اخرت د حیات لپاره سنیک اعمال فیوم اذن پدا غرض لا يعذب عذابه احد عذاب بنشي ور کوله پشان د عذاب د الله احد هیڅوک او نه بترل کوله شي پشان د ترلو د الله هیڅوک یا ایتها النفس المطمئنه اے مطمئن نفس ارجعي الى ربك واپس شاخ خپل رب راضیه مرضیه راضی رضا کړی شي داخل شازما په بندګانو کې او داخل شازما په جنت کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یا الله ترضا شي